زه به ډېر کم وخت عالمه یو د ستاسو وجود د ستاسو د تحریک د مظلومانو محکومانو ځورېدلو خلکو تحریک دی خو په دې تحریک کې عجیبه کار دا دی چې دا په اول ځل شوي دي په اول ځل چې فاټا خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا بالکل څنګ په څنګ متفق شوي دي او خپل لیډر یې هم ټاکلی دی دې ته پښتون تحفظ تحریک ویل هم اوس وړوکی ښکاري دا د پښتنو قامي پاڅون دی دا قامي اوچتوالی دی دا قامي یووالی دی نن اچکزی یوسفزی وزیر مسعود او رکزی نشته نن ټول پښتانه یو په بل طرف ریاست پاکستان هغه ریاست نه دی کوم چې جناح صاحب جوړ کړی و دا هغه ریاست هم نه دی چې کوم ذوالفقار علي بوټو جوړ کړی و دا ریاست نن پاکستان نه دی دا پنجابستان دی په دې پنجابستان کې دا پارلیمنت چې کوم دی دا هسې د ربړ لوښی دی د دې اصلي واکداران فوجیان دي او فوجیان چېرته هم د پاکستانیانو په مخ کې خپله غلطي نه مني لږه ورځ نو دې غلطي نه مني موږ نور محکومي نه منو دې خپل جبر نه مني چې ما کړی دی موږ نور مزید جبر نه منو نو دلته تاسو یاد ولرئ دا یو قامي بدي کول دي دا یو الیکشن نه دی د الیکشن تحریک خاص هم نه دی دا به د پښتنو نه قامي بدي غواړي آیا موږ قامي بدي کوو د خپل حق دپاره په رښتیا وایې نو بیا خالد نه ګوره دي خبرې ډېرې وې کموي هغه خالد حسرت چې ویلي وو چې ویښ چې څو د خوبه پېښور نه وي تر څو چې مالاکنډ باندې سهر نه وي یاره تر هغې کلي ته مه راځه نو نن پېښور د خوب نه ویښ شو نن ټول کام د خوب نه ویښ شو دې اوږده بدي ته ځان تیار کړي انشاءالله منظور پښتین به د دغه صدی احمدشاه بابا ثابتېږي مننه